وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما. ویل منگا اللہ فرمائی ویل منگ اے آدم اسیگتا وزوجک بیبستا پا جنت تے وکلا منها رغدا خری دوارا دے جنتنا پراخا حیث شئتما کم زیم چی خوخیگی ولا تقربا هذه الشجرة منزی کے گئے دوارا تک کے ہونے تا فتکونا من الظالمین وشیبتا سول زیادی کون کو نپزانون باندین. اللہ وی اے آدم اسکن انت و زوجک اسی گا تا استا بی بی نے تو اسی گا استا بی بی حوا اسی گئی پری جنت نو گریمر پا لحاظ سرا دا وزوجو کا عطب دے پاک ضمیر بانی چی پا اسکن کی دن نپروت دے او قانون دارے چی عطب پا ضمیر متصل بانی بغیر دا اعادی دا منفصل نکی گی نو انتے زکا معاد کر یعنی دا انتا پری اسکن کی دن نپروت دے بخبر بانی او دا جنت نا دا زوج نمراد دلتا حوا بیدا اور جنت چکم دے نو دا جنت نا جنت خود مراد دا دا اہل سنت والجماعت مسلک دے چاہاں جنت تینا مراد دے دانا لکا معتزلہ بائی چی دا خودل دا پرزمکا کی اولوڑا بانی یو باغ و غیر تیار کرے دین پر حافظ ابن کثیر بے شمار دلائل ویلی دی کہ دین آغا جنت خود مراد دا جنت نہیں. خو اللہ رب العزت حوا بیو آدم تویل کلا خری دوار من حال دی جنتنا رغدن در رغدن مانانا پراخا یعنی اس قدغن بدربانی نہیں کمی بنی چه سمر خری و دا کم زین خری حیث و شئتو کم زیم چه خوخی و کم وقتم چه خوخی ورزی و دا جنتنا خوراک کوئی. خو اللہ ازمائش دا مقرر کو چه ولا تقربا هذه الشجرة دی اونی تا منیز دی کے گئے یا اونی تا اشارہ ورطا اکڑا چه دی اونی تا منیز دی کے گئے داونا سشے دے. نو حافظ ابن کریم کا کثیر وائی دادا قربونا ہوا مفسرین وائی دادا غنم ونا ہوا اور غنم دے دانے دوئی نگور کی بلے ابن بانی سے سیری شوی دا داوی غنم چاوید انزرو بشمار اقوال دی علماء نے تفسیر وائی کہ پتعین کے زمن پیدا ہوئے اللہ بے نو مغیستے گئے امتحان و ازمائش ہو یا ہونا ورطا اللہ و خود اچھی دیر بگوتی نہ ہوئے داس و عام طور سر غنم ہونا دا حکم چیزم خوراک دے دیو جنا ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ یوڑیر بزرگ عالم تیر شوئے بزرگ اگر مناویلی چکے ولا یعصی الانسان وَأَكْلُهُ مِنْ شَجَرَةِ الْعِسْيَانِ سنگ بیو انسان گناہ نکئی اور خوراکی دونی دا گناہ نہ دے دا گناہ و نخوری چاک غنم دے دا گناہ و سنگ نکئی ہوئی گئی منگا بسول مہینی اس پری موجودہ خلق دا جوار روی سکلو یعنی وینا صلی اللہ دے دا جوار روی حالانکہ جوار کو سمر روی بیدر کنینی مینی ہے دے پہ بیزان بچی جوړای راته په تدور په خاطر ویلو اوري دا وسره کله کنه لازم لیونی شو وګوري سره د تعلیم نه چې دا کم جاهلان دي سره ورته حیران شي سره د تعلیم د جاهلان په تعلیم کې ورسره دی ویره تو ساده و دا ټول تعلیم په اسانه دې ویرو په یو دوسه کې ساده چې امینه راوځه په دې ویره تو ولا تقربا هذه الشجرة دیونی تبری نزدے کی گئے فتکونا من الظالمین دے کے بعد حذف دے فَإِن تَقْرَبَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کوتا نزدے شوئی نو شئی بر ظالمان نپزان بانی بزیتے ہو کئی
خو شیطان خو زمونږ ازلي دشمن دی که نه شیطان ورته غلی غوندې راغی او ورته یې وویلي چې ای حوا او آدمه دا ونه در باندې خدای ولې بنده کړه که دا هم وخوړې نو فرشتې به نڅا شي او همیشه به په جنت کې اوسېږئ آدم علیه السلام دا ونه دې لپاره خوړلې وه چې په جنت کې همیشه شي حالانکه د جنت نه وتلو سبب و چې دا وخوري جنت نه بوځي فأزلهم الشیطان عنها پس راوښویول شیطان دې دواړو لره عنها د دې جنت نه یا راوښویول د وجې د خوراک د دې خونې نه ضمیر دواړو ته راجع کېدی شي د دې جنت نه راوویستل په خپله شیطانۍ باندې اصل کې زله د زله قدمه معنا دا ده چې خپې وښویده په خټو کې او ازل معنا دا ده چې بل وښویی بل دوکه کې نو په ازلهما دا دواړه شیطان دوکه کړه عنها د وجې د خوراک د دې ونې نه یا عنها ویښویول دې دواړو لره د جنت نه نو فاخرجهما ویستل دې دواړو لره مما کانا فیه د هغه نعمتونو نه چې دا آدم علیه السلام او حوا به یې په د هغه نعمتونو نه یې راوویستل د جنت هغه اعلیترین زندگی او پوشاک او خوراک وقلنا وویل موږ اهبطوا بعضکم لبعض عدو کوشئ بعض ستاسو به د بعضو دپاره دشمنان نو اهبطو جمع ده نو آدم علیه السلام حوا به یو د هغې دشمن ابلیس درې واړو ته کوشه یا دا اهبطو ځکه وویله چې آدم علیه السلام او حوا به خو دوه کسان دي خدا تمام انسانیت د آدم علیه السلام او د حوا به په رحم کې وو ټول کوشه نو بیا چې ځان لدی دواړه شي نو بیا دا څنګه وایي چې بعضې به د بعضو په دشمناني نو عادي دشمنو ته اشاره کوي چې دا اوس د انسانانو منځ کې کومې دشمنۍ دي د آدم علیه السلام او د حوا د بچو په منځ کې او بیا خاص کر د مؤمنانو مسلمانانو په منځ کې چې کومې دا طرفګرۍ دي او جګړې دي او دشمنۍ دي یو بل وجل دي یو بل ذلیل کول دي یو بل سپکول دي دا دې ته اشاره ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین او الله ورته وفرمایل چې ستاسو لپاره په دې ځمکه کې مستقر ځای د قراري دی تاسو به دلته اوسېږئ ومتاع او سامان د فایدې دی متاع ما یتمتع به ته وایي ستاسو لپاره سامان د فایدې دی الی حین یو زمانې پورې یعنی الی انقضاء آجالکم هر انسان دپاره د خوراک څښاک او د اوسېدلو انتظام الله کړی دی د مرګ وخته پورې حتی چې دا کفاتا احیاء و امواتا چې ژوندی د دې مخ په ځمکې په مخ به ګرځي او پیدې به حاصلوي او که مړ شي نو د ځمکه کې ورېدل نږدې بیا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم د نیکانو د بدانو دا فرق دی چې ابلیس نافرماني وکړه او الله ورته چې دا دې ولې وکړو نو هغه کې د الله د خبرې څه اثر ونه شو بلکې بدماشي اختیار کړه او آدم علیه السلام نه چې کله معمولي غوندې یو لفظه شو نو هغه الله تعالی طرف ته متوجه شو او د الله نه هغه کلمات یاد کړ چې په کوم باندې الله ته توبه وباسي فتلقى آدم من ربه وسواغستی آدم علیہ السلام نس پل ربنا یو سو کلمی تی نزده کړي او هغه کلمی وردیو کو فتاب علیه پس الله قبول توبه کو په آدم باندې حوا به ذکر وکړي چې خزر سړی تابع ده په قرآن مجید کې سړو چې کوم حکمونه د زنانو
الا مگر بعضی حکمونه چې به خاص په سړو پوری او بعضی حکمونه به خاص په زنانو پوری اذان له خبره را او هغه کلمې پر قرآن کې ذکر دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا کلمې انه هو التواب الرحيم یقینا دا الله هم دې ډېر توبه قبلونکي او مهربان دی قلنا اهبطوا منها جميعا ویل منګه کوشش د دینا ټول مخکې مرته ویل چې اهبطوا بعضكم لبعض عدو باندې اسمانونو نه کوشش د جنتونو نه کوشش او دا دیم حکم اذا تکرر نو اذا تکرر دا خبره پک لکئی چې الله وې دا مال حسین دا خبره ورکړه چې کوشش د جنت نه واقعي درته کوشش دایم او دایم معنا ده چې مخکې ورته ویلی د جنت نه کوشش اسمانونو ته او به ورته ویل چې د اسمان نه کوشش دا ډول ترتیب فإما يأتينكم مني هدى پس کراشی تاستار جانب زمانہ درست لار ومن تبع هدایا سوک چتابیش ہمارے درست لارے فلا خوف علیہم نبیر پدیوانی آئندہ ولا هم يحزنون او نباد بی غمجن شی دا اللہ ویل دی زمکی تلار شئی نو که زمان طرف نا ہدایت در تراغے نو دا ہدایت ترجمہ مفسرین کرے دا رسولا ابعثه د هدایت نه مراد او د خدا نه مراد پیغمبر دی چې در لګم او کتاب دی چې تاسو ته نازلوم دلته د خدا نه مراد پیغمبر او د خدا نه مراد کتاب د الله تاسو په دنیا ته لاړ شئ نو هلته تاسو سره ژوند د تېرېدلو لارې به وښایي چې ژوند به څنګه تېروئ ومن تبع هدایا سوک چې تابع شي زمان درست لارې زمان پیغمبر تابعداري اختیار کړه زمان کتاب تابعداري اختیار کړه زمان شریعت خپل کو دا کامیاب دي فلا خوف علیهم نبیر کو دیوانی خوف هغه یری توای چې کوم تعلق د مستقبل سره دی په دی باندې به آینده سفر کوم چې د آخرت سفر دی ځان لوالي سفر دی په دې کې په دې هیڅ یاد نه او ولا هم يحزنون نبدوی غم جن شي په تیرو حالاتو باندې حزن هغه غم توای چې هغه تیرو حالاتو سره تعلق ساتي والذین كفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون دا الله شان داري چې د نیکانو صالحانو بیانو کی نو د بدانو بیان ورسي د بدانو مخکیو کی د نیکانو دا یو تقابلی مطالعه د قرآن ترغیب او ترهیب ذکر پرون مې تویل ترغیب دې توای چې مینه ورکي الله نیکو طرف ته جنت طرف ته او تخویب دې توای چې الله بندگان یری د جهنم نه د اور نه نزکا مخکې د نیکانو بیان راغی چې فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون فورا د اشقیاو بدبختو بیان کو والذین کفروا کسانو چې انکار وکړ دغه هدایت نه پیغمبر کو نه مانو قرآن نے انکار وکړ آسمانی کتاب نے انکار وکړ وکذبوا بآیاتنا اور نسبت درو کو زمونږ آیاتونو ته چې د الله آیاتونه دي دا الله آیاتونه دي زمانه تیر شوی دا الله آیاتونه دي زمونږ لپاره دي راګي بل چا لپاره دي اولئک اصحاب النار دا کسان موصوف پر صفاتونو مرګري د اور دي دا اور خاوندان هم فيها خالدون دویوا پر اور کی همیشه وي پر اور کی وا همیشه پراته دا انتهایی خفقان خبره ده چې اور ته وزي او وقتی ته اور کی بیا دویوا همیشه پر اور کی بیا اوسي همیشه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم
वअफ़ू बिअहदी उफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याया फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल-बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दा या बनी इसराइल, ए बच्चों याकूब अलैहिस्सलाम, उस्कुरू निअमती, याद कई नियामत जमा, अल्लती हगा नियामत अनअमतु अलैकुम, चिकड़े मिले पता सुबाने, व औफू बिअहदी, पूरा कई वादे जमा लरा, मा सरब चिकम वादा करेगा, उफ़ी बिअहदिकुम, जो पूरा कमस्तासु वादे लरा, व इय्याया फरहबून, खास मान होयरी गई, खास मान होयरी गई। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और ईमान रोड़ी पाए किताब चिनाज़िल करे मंगा दासी किताब मुसद्दिक़न तस्दीक करूँ के लिए लिमा दाल किताबुनो मअकुम चिता सरदी इंदा कुरान मने दास्ता सुर तौरात इंजील ज़बूर मुअय्यद दे वला तकूनु अव्वल काफ़िरिन बिही, मके गेता सो अवल टुरगे काफिर पर कुरान माने, वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला, और मुबरकवई आयतुल ज़माने लगी फैसीर दुनिया, व इय्याया फत्तक़ून, खालिस माना उयरी गई, खालिस माना उयरी गई। ये हर्फ निदादा और बनी जमात ए बंदा या बनिया ए बचो इसराइल द याकूब अलैहिस्सलाम नून दे इसरा अबद तवई अल्लाह तवाई मानाई द अब्दुल्लाह मानाई द सफ़तुल्लाह वरद अल्लाह द याकूब नून देगा अलेम नून देगा या यो नून देव बड़े लक़ब कुरान के बल्कि के सफा इसराइल वतले उस्कुरू निअमती और इब्री लफ्ज़ है उस्कुरू निअमती, ए बचोदा इधर इसराइल याद कई नियामत जमा ला चिकड़े में दरबानी दीजे पूरी अल्लाह पाक आम इंसानन उखबल नियामतुन जिक्र करो ददी ज़ेना ददी 39 व आयात ना रुस्तो चिदा पूरा 40 नंबर आयात थे ददी नवाला और देर लरे बलाशे तकरीबन 100 आयातुना और चिदा से लाशी नोबियाबा दातुल यो वाक़िआ और यो किस्सा रवाना दासवजी नोदा तकरीबन देर लड़ी तरीदा हो सिर्फ सलु आयातुन की दती खल्क़ सर बहस शरीर सलु आयातुन पूरा सल आयातुन दा बीसर बहस दे ज़का चिपती वक्त की और कमाऊ चुमक के आम इंसान बांधी दखल नियामतुल जिक्र कहो उस खास नियामतुल जिक्र पर खास कौम वाली कई चाहिए तब इसराइल चूंकि दारी किताब खावंदानु और उलुल आज़म पैगंबर उम्मतियान मूसा अलैहिस्सलाम नो खल्क़ बदी तकतल चाहे दीन पैगंबर इस्लाम सर सके नो कुरान दीते हुए नहीं जता सवाल टोलगे काफिर पर कुरान मगर तासुल खलक तास नजर दे चिदा उलमा दी किताब तौरात शरीफ उलमा दी मबाद चिस्ता सुरवज ने खलक दिया दा कुरान दा पैगंबर मुसरद दी और कतासो पहले कौन तासो मेर टोलगे शई और आइंदा खल्क़ को पारा मुख्तरागान को कुबर के हो गए खुदी पर खबर मानी वो हुनर रखो
ए बच्चों दा याकूब अलैहिस्सलाम अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह बल तफसीर के वाई वली वर्तर सी ए बच्चों द इस्राइल अलैहिस्सलाम ए बच्चों दा अल्लाह दा बंदा वली वर्तर वही सी मिसाल ले लेकर आलिम जुईते हुए कि ए दा आलिम जुई अस्ताकार हो इल्म कौन कदा आवाम व दा अमियानो बच्चे इल्म न कई हो पर लार तबगुई मुस्ताफलार को आलिम दे इमाम राजी भी दासी माना दा कि ए दा आलिम बचुड़िया अस्ताकार हो इल्म कौन नुदी दवाई कि ओ यहूदो तासुल इस्राइल अलैहिस्सलाम बचिए तासुल आसमानी वहीना और अल्लाह ने पैगंबर ने सब इनकार करो और बिया का ज़मान नियमतों ने तासुवानी मिकड़ी दी उसकुरु नियमती अल्लाह याद कई नियामत ज़मान आगा चिकड़े में नियमतों ने अल्लाह की मानी करी दीनी लिहाज सरा और दुनियावी लिहाज सरा दीनी लिहाज सरा जो सुमरा पैगंबरान अलैहिमुस्सलाम 8000 पैगंबरान पर बनी इस्राइल के 8000 पैगंबरान दोनों पैगंबरान पहस कौन की गिरा लेकिन भी चला इंदी तरबुरान कुरैश सीधी बनु इस्माइल आई के सिर्फ यो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अगर चाहे तमाम दुनिया और तमाम पैगंबरान और रसूल सरदार दे दोनों लोया मर्तबा होता अल्लाह ताला अल्लाह करेगा खुदा खलक दीवान अल्लाह ताला हासरा बादशायानी बतासु किसास करेगी मशरान और मलकानी बतासु किसास करेगी तासुले ज़ेर सुकूनत तर करे या कई नियामत समागा चिकड़े में बतासु वो औफू ब्याहदी पूरा कई वाजे ज़मानरा मा शरम चिकमो आदा करेला द ईमान बिल्लाह और द ईमान बिल रसूल और द ईमान बिल कुतुब आगा वादरा बोलते दा पर हबून की दा मसला दा चिफे कला पासिल राशि नो दफे माबाद पमा कबल के अमल नशी कोले दा पर हबून तो द इयाया द पर आमिल नशी सागवले द वखमल आमिल पटरो बासी अबदा से कि परहबूनी देदा मानव ये गई मानव ये गई व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम और ईमान रवई बिमा पाक किताब अंज़लतु चिनाज़िल करे मा दासी किताब मुसद्दिक़न लिमा माअकुम कि तस्दीक करूं के दाई किताब दे चिता सुसरदी तौरात इंजील और ज़बूर आसमानी साहिबे औला तकुनु अव्वल काफिर पे मके गई तासो अवल टोल के काफिर पदी कुरान का तासो के शयान ये मुशरान ये उलमा ये तासो तखले पूरी कतासो ने कुरान ने इनकार को पूरी दुनिया को दे इनकार वला तशतरू बि आयाती सबरन कलीला मुबरकवी आयातुल ज़मानी पैसे लगी दुनिया दी पर एक कौम की यहूद उलमाओ पर एक पर कौम की सियादत और मुशरिमा और खल्क को तोहफे तहाइब रावल और खल्क को कल मुनवर कवल और दीवा के नोरे मशरूम में हम कवली और दा में हम कवल कि पैसले में बदलवली रिश्वतुन में हदिस्ता अटोल में कवल अल्लाह बोलते हुए कि वला तशतरू बि आयाती मगर कवई तासु पा आयातुल ज़मानी समरन कलीला पैसी लगी दुनिया में हज़ार ही टोल चरावाली द अल्लाह द यो आसमानी किताब द यो आयात हम कीमत मिले और वला तशतरू बि आयाती समरन कलीला माना दानदा जिन्हें खत्म दियो को और रोड़े को खोल लगी दाई माना दा दगे माना ना ما شرطنا ده خالصي نخرج يعني بليه زماني زمان أستاذ ولا ما هو بسيم ناس
نو هغه چې طالبان به لږ په کار نو ما دلته راځه نو ما زه کتاب پورم ویل دلته کې زما پیدا ده زما چې سره پیسې به هغه اخیستې خو هسې دا مطلب دلته نه دی که دې نه څوک اثبات کوي نه دی نور ځای نشته که نه دې نه ولې اثبات ولا تشترو بیاایه دا به دوی د فیصلو کې به پیسې اخیستې رشوتونه به اخیستل دا یې معنا ده وایایا فتقون خاص معنا ویریږئ خاص دا بار بار ځکه وایي چې یهودیان د الله نه نه یېرېږي اوس هم ترې یېرېږي ولا تلبسوا الحق بالباطل دی د دې اوس او خزرج سره د دې ورولۍ وي د جاهلیت په زمانه کې کله چې پیغمبر خدا په هجرت باندې مدینې ته راغی او اوس او خزرج کې خلک مسلمانان شو نو دا د اوس او خزرج خلک ولاړو د یهودو علماو سره به کېناستل سم خیال دی ټیپ پیغمبر دی کتاب بالکل د الله دی خوب کوي نو تاسو راسه نه کوئ نه که نه دا د امیانو پیغمبر دی دا امیانو ته راغلی دی امیانو ته او موږ سره موږ سره چې څه دي دا کوي دا به دروغ وایي نو قرآن وایي ولا تلبسوا الحق ما ګډوئ حق لرا لبسا یلبسو لبسن چې شینو په معنا ده لبسن چې شي په معنا د اغوستو باندې دی او لبسن چې شي په معنا د خلق باندې دی ولا تلبسوا ولا تلبسوا الحق نو لبس په معنا د خلق باندې لبس په معنا د اغوستو باندې دی دی باب کې خلق پر کړی دی لبس یلبسو راغلی دی سمع يسمعون او د لبس یلبسو ضرب یضربون راغلی دی ولا تلبسوا الحق ما ګډوئ حق لرا اصل چې دا کتاب حق دی او دا پیغمبر حق دی بالباطل د باطل سے ګډوئ دا موږ د پاره نه دی راغلی دا رامیانو د پاره راغلی او موږ خو وقلوبنا غل براشي بر قرآن کې زمونږ ټول خو د علم روخي دي زمونږ رچا علم تاجر نشته وتكتموا الحق دلته لام پټ پروت دی ولا تكتموا الحق او حق پټوي چې د نبی عليه السلام هغه صفات دي کوم چې په تورات کې ذکر شوي دي د نبی عليه السلام حلیه مبارکه په تورات کې ذکر شوی و چې دا رنگ پیدا شي وي ګیره مبارکه پیدا شي وي دا ټول په تورات کې راځي کتاب بیدائی مشن بیدائی وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا حق دی یا وانتم تعلمون حال چې تاسو پوهیږئ سره د علم نه دا کار کوئ نو سړی چې په جهالت کې ګناه کوي دا یو قسم دا خو چې سره د علم دی کوي نو الله دې پیامان وکړي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة ودروي منزلرا وآتوا الزكاة وركوي زكاة واركعوا مع الراكعين او رکوع کوي سرا د رکوع کوونکو دي ته امور مصلحه وي اوس يهودو ته خپل قوم کې سیادت ملاو تحفه تحائف ملاو دین په سر باندې یو خوراک او سر کولا او شریبه نو دا په خود آسان کار نه دی چې ټول سړی له تور کې د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دې ته خیر آباد او مسلمان شي دا ډېر کم خلک نو قرآن ورته امور مصلحه ذکر کړه چې دا يهودي دا تکبر ورته په موږ باندې وسی او يهوديان سخت بخیلان دي دا اوس ایمه په اړه يهوديان دي نو پاکستان چې دین له غونې د اسلام بوی راځي نو دې محروم کړو او هغه له یو شمیر کې خو چې 500 زره تدې رسیدل نه ورکاو دا ګندګي دې موږ راوړاندې کی دا د سود پیسې دي د خنزیر د غوښنه زیاتې مردار نو تکبر ورنه پدیوزي
او زکات ورکوي نو د بخل ماده به درکې ختم شي او رکوع سجده مونځ کوئ مونځ با جماعت کوئ نو تواضع به درکې پیدا شي دا امور مصلحه دي واقیموا الصلاة ادروئ مانځه لره خو ادرول د مانځي ویل داسې نه ویل چې وعدوا الصلاة مونځ کوئ یا نو مونځ کوئ یا نم رکوع برابر ده نم سجده برابر ده نم قومه برابر ده نم جلسه برابر ده خو راځو وښکته کېږي او پورته کېږي وښکته کېږي او پورته کېږي نه مونځ به ودرې د مونځ او ودرولو معنا دا ده جامې به پاکې ساتي اودس به په صحیح طریقه کې مونځ به په جومات کې کوي مونځ به جماعت کوي او مونځ چې کوي نو ډېر خشوع سره دی کوي او د مونځ پر مطلب به هم ځان پوهه کوي او مونځ ته په حدیث کې عماد الدین ویلی شوی دی مونځ ته په حدیث کې معراج المؤمن ویلی شوی دی مؤمن راز او نیاز دی د الله سره اور صلات مانا دعا هم راځي اصل مانا ہے دعا ده وصلی علیہم فإن الصلاة کسکن لهم اور شرعی مانا ده صلات دقا مخصوص الفاظ مخصوص کلمې او مخصوص افعال تا صلات ویلې کی دا موږ تاسو چې کوو وآتوا الزکاة او زکات ورکوي زکات دا د زکا یسکو په معنا د نیما باندې هم راځي نمو ډېرېدل او زکات ته زکات څه کوي چې په زکات باندې مال ډېرېږي دا خلک چې دا زکات وباسي که نه او دا شی ډېري ورسره نو یو دا څوک ورکوي قارون دې غر کړی و چې موسی علیه السلام ورته د زکات حکم راغی قارونه د مال حساب دی ولګوه زکات به ورکوې هغه چې حساب ولګوه ډېري ووته د سرو د سپینو نو ویل یاره دا خو راته ټکس غوندې ښکاري ټکس راته ښکاري نو زکات په ورکولو باندې مال ډېرېږي الله پکې خیر او برکت اچوي کمیږي نه او موږ ویني دا کمیږي او زکات په معنا د طهارت باندې هم راځي کولو مال پاکیږي هم نو هم په مال ډېرېږي هم په مال پاکیږي او په قرآن کې بې شمار ځای مونځ او زکات الله دواړه ذکر کوي بې شمار ځایونه ادا کوي چې ابوبکر صدیق د منکرینو زکات سره جهاد کړی او حضرت عمر ورته ویل چې ته هغه خلکو سره جنګېږي چې مونځ کوي قبلې ته هغه ویل قرآن کې حکم د دواړو دی په الله مې قسم چې پیغمبر ته چا یو عقال په زکات کې ورکاو او مال یې نه راکېږي جنګېږم اوس ورکعوا مع الراکعین رکوع کوي د رکوع کوونکو سره نو دلته ذکر د جز دی مراد ترې کول دی یعنی مونځ کوي د مونځ کوونکو سره دا معنا ده د یهودو په مانځه کې رکوع نه وه نو ورته ویل چې مونځ د محمد مصطفی د ملګرو سره وکړئ چې په رکوع مشتمل دي دا یې معنا ده أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون دا الله رب العزت دا ټول بحث یهودو سره شروع چې دوی ته به د اوس او د خزرج د جاهلیت د زمانې حلف او ورورولي وه چې هغوی به ورغله په نغري به ورسره یو ځای کېناسته یعنې چې زه راغلی یم او زمونږ کلي ته دا سړی راغلی د الله پیغمبر مونږ ایمان راوړی صفا خبر راته وکړه چې تا سره کوم کتاب دی او تا سره کوم معلومات دي نو تا ته څه وایي یا ورور راته خو زما ورور
صفا خبر ورکوم چې دغه د الله پیغمبر دی او دغه د الله کتاب. نو تاسو راسره منئ نه، نو دا خو د امیانو دپاره او رومیانو دپاره راغلی دی. موږ خو ځان د مولایان دي، زمونږ د بل چا خبرو ته څه حاجت دی؟ زمونږ له خو همدغه کافي. نو الله ورته وایي بل دپاره د خیر خوښ دی او ځان له نه خوښې. اتأمرون الناس بالبر، آیا حکم کوئ خلکو ته په نیکۍ باندې چې دغه پیغمبر دی او دغه قرآن د الله کتاب دی، ویې منئ ښه کړي وتنسون انفسکم، او هېروئ پرېږدئ خپلو نفسونو لره د خیر نه هېروئ، د خیر نه ترکوئ. دغه په خپل ایمان نه راوړئ، په پیغمبر باندې او په قرآن باندې ځان هېروئ. وانتم تتلون الکتاب، حال دا د الله کتاب تازه تازه وایئ، د الله د کتاب درسونه کوئ، تورات شریف وایئ، شپه ورځې وایئ. دا ډېره د شرم خبره ده چې د الله کتاب سړی تازه تازه وایي او بې ګناه کوي. لکه موږ چې د قرآن د درسونه کوو او د هغې باوجود بیا موږ ګناه کوو، دا ډېره بیا خبره ده. افلا تعقلون، ای دومره هم د عقل نه کار نه اخلي چې بل ته درسته لار ښې او ځان ته په کږه لار ځي. خپله د جنت په لار، بل ته د جنت لار ښایي او ځان ته د جهنم لار خپله کوي. داسې کوي، دا کار مه کوئ. د دې وجې نه حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایل قسم زهری رجلان، ملا ماته کړی د مالا دوه قسمه خلکو، زمان دین ملای ماته کړی، زمان دین ملای ماته کړی. دوه قسمه خلکو، عالم متحقق و جاهل متعبد. یو هغه مولا چې بېبا کوي، مولا دی او سره د علم نه د ګناهونو نه پرهیز نه کوي، بېبا کوي. او هغه شیخ او عابد چې جاهلي، چې جاهلي نو هغه د خبرې موږ څنګه کوو او موږ څنګه کول پکار دي، او عالم دی او ګناهونه کوي. خلک وایي پلاني مولوي صاحب چې دا کار کوو، هغه پلاني مولوي صاحب چې دا کار کوو، خلک په دلیل کې پیش کوي. تاسو نه ګورئ او دا ډېر خلک خرافات لولي، فتوی ورکوي، د خلکو باره کې د ښو خلکو باره کې بدې عقیدې ساتي، او چې دلیل دې وغواړي چې په څه خراب دي، وایي زما استاد داسې ویلي. دا ستا استاد څه شی دی؟ داسې ووایي چې الله د الله رسول داسې ویلي. قرآن او سنت دلیل دی، اجماع د امت دلیل دی، او قیاس مستنبط د قرآن او سنت نه دلیل دی. استاذ پکې نشته، دلایل د شرعي څلور دي. تاسو دا زموږ کتابونو کې طالبانو ته موږ اصول وایو، د شاشي نه شروع کوه او تلوي پورې وایه. تلوي اخري غټ کتاب دی، او هر کتاب کې دلایل د شرعي څلور دي، قرآن دی او سنت دی، او اجماع د امت ده، او قیاس مستنبط دی د قرآن او سنت. استاذ پکې چا نه دی ویلی، ستا استاذ به ستا استاد دې څه کوو، هسې کوپړی به دا ته دروغ ویل، کتاب راته وښایه، دلیل راته وښایه، ستا استاد تا ته ویلي. داسې ته جاهل روان بیا به ستا شاګردان تا باندې حوالې ورکوي، او د هغې هغه په هغې حوالې ورکوي، او چې چېرته څوک د دین کار کوي هغې باندې الزامات لګوئ او کفر فتوې پرې کوئ. نورې خلاص وانتم تتلون الکتاب، او حال دا دی چې تاسو د الله کتاب وایئ، ټیم په ټیم باندې تازه تازه وایئ. افلا تعقلون، ای تاسو د عقل نه کار نه اخلئ، او چې جاهل دی عبادت کوي نو دا مسلې ونې دي. ډېر عبادت څخه به څه وکړو. دې وجې نه علي رضی الله عنه به دا فرمایي، او یو سړی وایي
وسبت التقى كأنك ذو تقى وتار تقوا تقریر شروع کومه کې ډېر لوی متقی وکړه وای چې تو ما دا خیال چې ډېر لوی متقی تقوا تقریر کې وسبت التقى تقى باندې ورته کو بیان دیو کو كأنك ذو تقى کوی کې لکه ته چې لوی متقی او وستار جامون خود گناهون بوی راځي ورپسې وایي چې ستار جامون خود گناهون بوی راځي د دې وجه نه د هغه عالم مثال چې بل ته وعظ او نصیحت کوي او په خپل په عمل نه کوي وایي د مثال د منبعتۍ دی چې دی په خپل باندې سوځي او بل ته رڼا ورکوي منبعتي سوځي او تا رڼا درکوي دکسی د فاسق عالم دکسی مثال ایس پیدرتا لدى علم نور وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون اوسو الله رب العزت فرمایي دا غټول او دغه سي مشروع نه تا ورکول او د الله رسول تابعداري کول دا ډېر ګران کار دی خنا واستعینوا بالصبر والصلاة امداد حاصل کئی پا صبر کولو سرا و پا منس کولو سرا وإنها یقینا دامنس لکبیرت لشاقت سکیلت لانه درن دے الا للخاشعین مگر نرے درن پا خلقو چی دا اللہ نیریگی نو استعینو دا عمر دے استعانت ندے دا چانا امداد مختلو دوائی او دا بالصبر متعلق دے پری پوری نو په صبر کول باندې تعاون حاصل کړ معنا دا دا مصیبت راشي نو صبر کوا صبر درې قسم دی صبر علی الطاعات صبر علی العبادات او دارنګي صبر علی المکارم مشکلات او مصیبتونو باندې صبر کول او صبر عن المعاصي د ګناهونو خپل نفس را بندول صبر ستوي حبس النفس على الشيء خپل نفس په یو شی باندې نو د ګناه نه را باندې کو دام صبر دی پنې کو دې را باندې کدام صبر الله او په مشکلاتو دې را باندې کو چې خیر دې دین په لار کې بدل راځي او دارنګي امداد حاصل کوي په مانځ باندې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی راضی اذا حضبه امر کنا بچی او کار غمجن کا پیغمبر اسلام اذا حضبه امر نبادر الى الصلاة مرد بیکر کو مانزر بخودی او کنا کنا بے بل حدیث کی راضی بلال تبویل بلال اذانو کا اقامتو کا فإن قرة عین لی فی الصلاة زمان استرگو یخوالے زمان در خوشحالی و سکون دا پمانزه کی دی او بیا قرآن وائی و ابنها لکبیر موز گران دے گران مگر نرے گران پای خلقو چی دا اللہ نیری دا بیلباز سڑے دے دبانی موز شکے لکا اسمان در خطو وینا چورتا کے بیلباز دا تاوزان میسا و ترس کو موز گزاری ہے او یو بیلباز موز تراولا اکابلے وچرتا چارا گیر کڑو شاموز بکے یاغه چې سلام وګرځاو وینا سوچت کې چې د زور مونږه ول قبول بسې وي د زور مونږه قبول بسې نو په بیلما د باندې چې موضوع کې لکه غرته چې د خطو دی ورته دي هغه سو کتاب کېږي اوس خاشعين سوق دي الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون خاشعين هغه کسان دي یظنون چې دوی یقین کوي ځوان په معنا د شک باندې راځي او ځوان په معنا د یقین باندې هم راځي دلته ځوان په معنا د یقین دی یعنی دا لفظ ځوان د ازداد نه دی دوه متقابل معنا غاني ورکړي یقین او د شک مقابله ده او دواړه د ځوان معنا ساتي دلته یقین معنا کو
الذين يظنون آکا خاشعین آکا سانی چی یقین دی خبر بانی چی انہم ملاقو ربهم یقیناً دوی ملاویدون کی دی دخبر رب سرا دا دی خبر یقین ساتی چی زمان سمال دا اللہ سے ملاقات کی اور دا چاچی دا سوچ و برابر شغل تبوز بالکل گران ندی وانہم الیہ راجعون اور پا دی خبر بانی یقین بھی چی خالص دی اللہ تر دیوار بسید نو چې کوم سړی و زما د الله دربار ته زما ورته به زما حاضري او ما نه به زما د نیکو د بدو تپوس کېږي او حساب کتاب به کېږي او کامیابي او ناکامي به وي او چېرته دغه دا یقین به چېرته په شک بدل نه شي چې هغې باندې مونځ به آسان یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دا ډېر لرې ځای پورې دا د یهودو سره دا بحث شو ډېر لرې ځای پورې لنډ نه یعنې سل د دې ځای نه چې موږ نن شروع کړه دا کړی یا بني اسرائیل نه مخکې نه یا بني اسرائیل نه سل آیاتونه چې پوره کړي نو دوی اختتام د کیسې به هلته واقع به هلته راځي دا ټول دوی سره ده ځکه دا په هغه وخت کې داسې یو قوم و چې خلکو دوی ته د دین په نظر باندې کتل د علماو په نظر به یې کتل نو ځکه ورته وایي دوباره یا بني اسرائیل اے بچو د یعقوب علیہ السلام اے بچو د الله د بنده اذکروا نعمتي التي یاد کئی نعمت زمان هغه انعمت علیکم چې تاسو باندې مې کړی هغه نعمت وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غوروالی درکړی تاسو ته په هغه مخلوقاتو د زمانې ستاسو باندې ستاسو د زمانې چې کوم مخلوقات دي په هغې مې تاسو ته غوروالی درکړی د امت محمدي نه غوره نه دي حدیث کې راځي چې الله ماته ویلي چې او محمد انت خیر الرسل و امتک خیر الامم او دویمه سپاره چې موږ کله شروع کوو نو هلته به بیا راشي چې تاسو غوره امت یې تاسو نو زمونږ نه غوره نه دي او اوس خو د خنزیرانو نوم لاندې دي وانی فضلتکم علی العالمین او زور یقینا الله وایي یقینا پاغا مخلوقات زمانه استاسو باندې واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ویریږئ دراتلو د هغه ورځې نه چې پیدا بدله به نشي ورکولی یو تن د بل تن نه د هېڅ پلار زوی له او زوی پلار له هېڅ پیدا نشي ورکولی نه او خاوند ښځې له هېڅ پیدا نشي ورکولی رور نه چې یو سړی خلاصېږي او د هغه د خلاصېدلو دپاره د څلورو خبرو ضرورت دی یا خو به داسې چې څوک به راشي او ته به نیولې شوی او به ستا په ځای باندې زما ونیسه او یا زما نه دونه مال واله خو را سړی پرېږده یا به یو سړی راشي به راشي او تا به خلاص کړي نو قیامت کې دا هم نشته ولا هم ینصرون او نه به دوی امداد وکړي شي اوس الله د هغه نعمتونو ذکر کوي چې په بني اسرائیلو باندې په مختلفو اوقاتو کې کړي دي په بني اسرائیلو باندې په مختلفو اوقاتو کې کړي دي د هغه نعمتونو یو فهرست تاسو مخې ته ږدي چې الله تعالی په بني اسرائیلو باندې کړي لومبی دا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. دا واقعات په قرآن کې مفصل طور باندې راځي دلته اجمالی طور د نعمتونو په شکل باندې الله دا واقعات ذکر کوي نو دا
بنی اسرائیل پس مصر کې اوسېږي. فرعون یو خوب ولیده چې د کنعان نه یو اور را روان شو مصر ته راغی او چې چېرته قیمتي او د قیمتي ګورین یا د سیزي او بني اسرائیل ته سنوي. یو واقع داسې فرعون کاهنان راټول کړو او جادوګران ورته چې وایي داسې خوب مې لیدلی دی تعبیر راکړئ. هغوی ورته وویل چې د دې خوب تعبیر دا دی چې بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي او ستا د هلاکت سبب سازېږي، ته به د هغه په لاس مرې او ستا د قبطیانو د حکومت به د هغه په لاس ورکړي. نو دې ظالم اډر وکړو چې د بني اسرائیلو کوم بچي پیدا کېږي نو دا حلالول. نو څه زمانې دا چلو نو بیا به چې هلکه دا خو بیا بېګارونه په چا باندې کوو. بیا به یو کال حلالولو یو کال بیا پرېښودل. په کوم کال چې حلالولو نو موسی علیه السلام الله و. په کوم کال نه نو په کال مخکې چې کوم دی هارون علیه السلام شو. هغې باوجود د موسی علیه السلام حفاظت الله و. او زنانه دا فیصله وکړه چې زنانه به نه وژنئ، جینکۍ پرېږدئ، دا به زموږ د ښځو بېګارونه کوي، دا به موږ له کارونه کوي، خدمتونه به کوي موږ له، او د ښځو نه څه یره هم نشته. زموږ حکومت په واړه زموږ حکومت په وړاندې. وإذ نجیناکم هغه وخت یاد کوي چې خلاص کړو موږ تاسو لره من آل فرعون د فرعونیانو نه. د آل نه مراد اتباع دي. فرعون او فرعون د اتباعو غونډګانو نه مې خلاص کړئ. څنګه یسومونکم سوء العذاب چې کس کوي تاسو لره او څه کوي په تاسو باندې ناکاره عذاب. ناکاره غوندې عذاب یې په تاسو پورې نیولې و، په تاسو باندې څه کوو، په تاسو باندې کس کوو. او هغه ناکاره عذاب سره بیان دا دی یذبحون ابناءکم حلالول به یې ستاسو زامنو لره ویستحیون نساءکم او پرېښودل یې ستاسو زنانو لره د خدمت او د کارونو دپاره. او دا مفسرینو لیکلي دي چې بني اسرائیل دې بېګارونو ډېر زیات تنګ کړه او نو ډېر زیات فریادونه یې یو بل ته کول. نو بیا بعضو ته ویل چې یاره داسې د تېر تاریخ نه ابراهیم علیه السلام یو خبره کړې وه چې زما په دې نسل کې به داسې یو نوجوان پیدا کېږي او دنیا یو ډېر لوی ظالم او کافر حکمران به الله د هغه په لاس ورکړي. نو دا خبره خو بني اسرائیلو کې چکر وهلو داسې ډېره شوه، اوږده شوه. دا قبطیانو ته ورسېده او د قبطیانو نه د فرعون دربار ته ورسېده او هغوی د هغې خلاف دا عمل بیا وکړ. دا پوښتنه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم پدې کې تاسو ته وایم بلاء یو ازمایش و د جانب درب تاسو نه لوی. دا عظیم صفت دی د بلاء او بلاء په معنا د ازمایش باندې راځي. او دا ازمایش چې راځي دا په نیکۍ کې په نیکو کې هم راځي او په بدو کې هم راځي. هلته به بل یو ځای کې وایو وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نو دا یو بل نعمت په در باندې وکړو چې کله فرعون انتها د ظلم ته ورسېده او دعوت الی الله ورته موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ورکولای نه مانو او ظلمونه نور هم زیات کړو، انتها ته ورسېده. نو الله پاک موسی علیه السلام ته ویلي دا قوم روان کا او داسې ځه. پیغمبر د الله ته پوښتنه کوي چې واخلار نشته، مخې ته غر ټول سمندر دی او فرعون ورپسې شو. د واقعات دي قرآن کې به راځي، ته اشاره کوو. او د سهار په ټیم کې موسی علیه السلام د ملګرو سره سمندر غاړې ته ورسېد، بحر قلزم، او د شان فرعون دغه فرعون د پوځونو سره روان دي. او بني اسرائیل خو دغسې دي. موسی علیه السلام ته چې د عمران زویه ایله د حرکت کاندې ته دی راوست، مخکې سمندر دی که وردان وړیم او شاته راغلی دشمن راغی.
نو الله رب العزت موسی علیہ السلام ته لمسا راواله دا سمندر کې وه چې ویو 12 لارې ساري شوې 12 قبیلې بني اسرائیل پکې روان شو قرآن بیان کوي وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کله چې جدا جدا کومنګا په تاسو باندې سمندر لرا 12 لارې پکې ساري دي فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس خلاص کومنګا تاسو لرا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ او غرق کومنګا فرعونانو لرا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او حال دا دی چې تاسو ورته کتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ موسی علیہ السلام چې په سمندر بحر قلزم باندې سره د مرګرو نه پورې وته او فرعون سره د مرګرو نه الله په بحر قلزم کې وکړ چې پورې لار الله لاړ نو په یو کلی باندې ورتله قرآن یو ځکه ذکر کوي هغه خلکو بوتان د سجدې کولې نو موسی علیہ السلام ته دا مرګري وایي دا بني اسرائیل چې موږ لم دغه یو الہ حضرت موسی علیہ السلام ډېر جاهل قوم دی په خپل سترګو مسور لیدل او بیا زموږ پر یو بوت پکار دی چې موږ ورته سجدې کوو بہرحال موسی علیہ السلام ته الله تعالی وعده وکړه چې تراشه او دا بني اسرائیل یو نوې قوم دنیا کې آزادۍ سای واغسته او آزاد قوم شو د آزاد قوم لپاره یو قانون او دستور ضرورت دی نو ته به کلتور ته راشي او ته به یو چیله به وباسي زه به تاله به کتاب درکړم او هارون علیه السلام یې پرېښودو چې ته به دلته یې د قوم اصلاح به کوي او د قوم حالت ته به ګوري نو موسی علیه السلام یو شاګرد دی سامري هغه سامري د خلکو ته وویلې په خلکو کې بیماري راغله چې تاسو د خپلو مشرانو خپلو مالکانو او نیکانو قبطیانو نه د ښځو کالي راوړي او دا وبا د دې وجې نه راغلی ده دا راټول کړي چې دا سر راټول کړي دې نه خلاص کړو چې دا وبا نو سر راټول کړو په دیګونو کې سر کړو یو قالب سکی ساس کړو او هارون علیه السلام چې زما یو مقصد دی ته دعا وکړه زما غواړي د خلکو تاسو راځي چې زما یو ډېر بیا دغه یو دعا راوکړو چې خدای ته نه ورکړي نو مولوي صاحب بولدا دوام کوي او پیر صاحب بولدا دوام کوي ته ورته شرعي مقصد دی خدای سره ته ورسوه شرعي مقصد دی خدای سره ته جائز مطلب دی خدای سره ته ورسوه چاته ورسې مجمل دواګانې نه کوي دا موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته زما یو ارمان دی او یو مطلب دی والله ته سوال کو چې ته کامیاب شې نو بس سکاږي چې واړه وسکي چې بنا هوا نه وتره او به وتا او قرار به کول سکي پښانه आवाज به کول او دا مداریان دا کارونه کوي یو مداري خبر کول ویل با ویل دا مړ چیرې میرا را کړو او باټان ول په خپل کور کړو او هغه غل په دې چې خېټ کړو ورکاو یو پر وکاو داس دې ته لاس صفایي وي دا د لاس صفایي خلک یاسي نو وی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کله چې وعده کړو موږ د موسی علیه السلام سره دا وعدنا دا باب مفعله ده په معنا د مجرد باندې دی وعده کړو موږ د موسی سره د سلوي تو شپو چې تراشه کوی تورتا دیش میوي خو بیا لس پر پاسه شوې قرآن په بل ځای وایي سلوي نو ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو اس کی لرا په خدای باندې من بعدی پس تو د موسی علیہ السلام نه توتا وانتم ظالمون او توزیت کوونکی په دی باندې زیاته مو کو په ځان باندې چې سکی تم خدای وګو ثم عفونا عنكم بعفو فرمغه تاسو ته من بعد ذلك پس دینا لعلكم تشکرون دې لپاره چې تاسو الله د نعمتونو قدر وکړئ اخو موسی علیہ السلام دوی هغه الله تسوال کو توبه قبول شو او رستور روان ده دا توبه د قبل د صورت رستور روان دي
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب تورات شریف او دا دوی وصف دی چې کتاب فارق الحق او باطل په منځ کې یا فرقان نه مراد د معجزې دي کوم نه معجزې چې تورات علاوه الله رب العزت فرعون د مقابله لپاره موسی علیه السلام ته ورکړی لعلكم تهتدون دې لپاره چې تاسو سملارو مومئ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. دا د بني اسرائیل هغه واقعات ذکر کوو چې اوس د هغې تفصیل لږ غوندې ستاسو ته مخکې ما وکړو چې موسی علیه السلام کویتو ته لاړو څلوېښت ورځې چې ده وباسي د الله طرف نه به دوی ته کتاب دستور راوړي او دلته سامري پکې خپل چال وچلاو او د سرو زرو هغې نه یو سکی ساز کو او بیا خلکو ته وویلې چې موسی ته دی خدای کویتور کې ګورې خدای راغی یعنې دا هم سره که مقلتوب یو لویه دغه ده چې تاسو په خپل لاس کالي هغه له ورکړه او په قالب کې ور واړول او زرګري پکې وکړه او درته دا خدای دی ته ورته خدای دی د دې دې که مقلتوب هم سړی حیران شي چې په خپلو سترګو یو شی ویني او بیا هم داسې